بسم الله الرحمن الرحیم. نن مونږه جبر کشم ذکریه مسجد سره چې په مقام باندې ولاړ یو. دلته د تنور افتتاح کیږي او کوم ملګری چې زموږ دی ټول علاقې ته پته ده چې دی تقریبا د 20 کال نه د تنور کار کوي. جبر بازار کې چې کوم خیسروان هوټل دی پاکې د چې کوم دی کار کړی دی، دلته برچم کې چې کوم دی د روټۍ پخ کړي دي، بیا په سعودي عرب کې چې کوم دی هم دا کار کاوه او نن چې کوم دی هغه دلته خپل تنور افتتاح کوي. او د ټول نه غټه خوشخبرۍ خبره دا ده چې په دې مهنګایي کې چې کوم دی هغه وایي چې یاره موږ په 20 روپۍ باندې چې کوم دی روټۍ ورکوو او دغه شان چې کوم دی د کلي روټۍ چې کوم دی هغه هم چې کوم دی په مناسب ریټ باندې پخوو. نو زموږ څومره اورېدونکي چې دي کتونکي چې دي هغو ته درخواست دی چې د دې دغه هوټل نه او د دې تنور نه چې کوم دی هغه فایده چوته کړي او د دې ځای چې کوم دی روښ وکړي او اول چې کوم دی دا چک کړي. د سعودي عرب کې هم پاتې شوی دی، ښه تجربه ده. که دی ورته څه چولې مولې پخوي هغه هم ټیک ده. دغه د 100 روپو ریټ چې دی دا ډېر زیات د رعایت ریټ دی او په 20 روپۍ باندې ډوډۍ هېڅ شی نه دی. نن چې کور کې څومره ګیس او یا لرګي خرڅ کېږي د هغې نه دا ډېر بهتره ده. نو ټول خدمت کې دا عرض دی چې د دې سره مونږ تعاون وکړو او خپل تمام روټۍ او یا شیونه چې دي هغه دلته رالیږو یا ترې تیارې روټۍ اخلو. نو دی به هم مخ په طرقې رواني، مونږ ته به هم اسانۍ چې مېلمه په وخت کې به تشریف دي. بسم الله الرحمن الرحیم. دا زموږ د تره زوی دی عمر سید. وایي چې زموږ په دې کلي کې دا ټول خلک پېژني، خو لکه دا ځینې د بار خلک چې دا نه پېژني. لکه اوس مطلب دا دی چې د لرې ځایي خلک یې نه پېژني. دا زموږ د تره زوی دی. دی په سعودي کې هم لاولې په دې کلي کې تقریبا 10-15 سال کار کړلی او بیا داسې په سعودي کې مې یو 10-15 سال کار کړلی د دې هوټله. اوس دا راغلی نو دلته دې دا تنور کولاو کړو او دلته به روټۍ میلاوېږي ښه په ښه ریټ باندې، په ارزان ریټ باندې. او بل که څوک وادونو دپاره یا که څوک د خیراتونو دپاره که څه دپاره که چاته روټۍ پکاري نو دا زما د تره زوی دی، دوی له به اډر ورکوئ او دلته به دا روټۍ دوی ته تیارېږي. دلته به دوی سره چولې هم میلاوېږي او دلته به دوی سره هر قسم شی چې دی نو هغه په ښه ریټ باندې لکه مطلب دا چې میلاوېږي. او بل دا دی چې دا زموږ د کلي دا خلک یې ټول پېژني. دا بس